جی مفتی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر د افسوس سره او ډیر انتهایی یقین وساتئ چې ما کومه واقعه واورېده. ګاډي ډرایوینګ کوو او ډرایوینګ دې کوره پورې لکه د همدغه سوچ فکر کې هم چې کومه واقعه شوې ده په تنګي خټک کې. دا ماشوم چې کوم زما سره ناستی دی عبدالصمد، دا والد صاحب دی او دغه کاکا د هغه نیکه دی. تنګي خټک کې پرون دا واقعه شوې ده. زه خو ټول نه وړاندې خپل پولیس ته چې کومه هغوی په موقع باندې لاړ دي سړی نیولی دی، د هغوی شکریا ادا کوم چې په موقع باندې سړی ونیو. خو دې سره افسوس دا دی چې نن په دې زموږ په دې نوښار کې لکه دا درې واقعات چې وشو چې په کاکا صاحب کې په هغې کې ماشومه مړه شوه، په خیشکو کې ماشومه هغه مړه شوه، د نوښار کې ماشومه هغه مړه شوه. نن تاریخه پورې چې کوم ماشومان په دې حواله باندې چې هغوی سره جنسي زیاتې شوې او بیا مړې شوي دي، نن تاریخه پورې د هغوی ملزمانو ته نن سزا میلاو نه شو. داسې خیر آباد کې واقع وشوه، پاکوړي کې واقع وشوه، دا په نوښار په تنګي خټک کې وشوه. پولیس خو ونیول، خو قانون هغه دومره پیچیده دی چې هغه یو سړي ته سزا نه میلاویږي. دا به کمې پورې وي؟ آیا خیر دا ظلم زیاتې دا به د کمې پورې؟ زموږ دا ماشومان به آیا موږ سکولونو ته نه لیږو؟ لکه دا ماشوم باندې 2 میاشتې چې کمې پورې تېرې شوي، او ډېر د افسوس دا چې بعضې خانان په ګیزي هغه وه په دې نیکه باندې دباو چې په دې باندې دباو چې روغه وکړئ. آیا شرم پکار دی تاسو خلکو له چې تاسو خلک په داسې واقعاتو کې هم ځئ او د هغې دپاره د روغې درخواستونه کوئ؟ پټواریم دی وایي. انشاءالله زه دا وایم چې موږ به دا خبر انشاءالله د دې ماشوم سره، د دې والد صاحب سره، د دې نیکه سره، جمعیت علماء اسلام ضلع نوښار دا به انشاءالله ولاړي. تاڼه کې مو سره ولاړ دی، په تحصیل کې به مو سره ولاړي، کچرۍ کې به انشاءالله جمعیت به د دوی کیس فی سبیل الله چې کوم دی کوي، ضلعي جماعت به د هغې خرچه انشاءالله برداشت کوي. او د پیر په ورځ به انشاءالله د دې حواله باندې به د ضلعي جماعت باقاعده د چایلډ پروټیکشن چې کوم دی د هغې په حواله نن خو د عورت مارچ په نوم باندې په دې ملک یو لویه بېحایي وشوه، خو نن چې کوم دی د ماشومان د حقوقو او تحفظ څوک خبره نه کوي، د ماشوم د حفاظت څوک خبره نه کوي. د هغې دپاره حکومت نشته چې د هغې دپاره څه قانون سازي چې کوم قانون جوړ شو. نن په دې چیف جسټس چې کوم دی ټیک ټاک بند کو، یو بېحایي وه په دې وطن کې. زموږ موجوده حکومت د هغې وفاقي وزیر چودھری صاحب هغه وایي چې دا عدالت زیاتې وکړو. آیا بېحایي خورول دا د حکومت وتیره ده؟ حکومت د دې حکومت کې دا ټول واقعیات شروع، دې نه مخکې دا واقعیات نه دي شوي، ځکه دا حکومت ایجنډه بېحایي ده. د دې حکومت ایجنډه چې کوم دی موږ دا وو چې دې انتظامي ته هم وو چې هغه د دې ماشوم سره د انصاف وشي، د دې ماشوم د دې والد صاحب سره د انصاف وشي. او پولیس ته خو زه خپل پولیس ته خصوصا زه ایس ایچ او صاحب ته هغوی ته خراج تحسین ځکه پیش کوم چې هغوی په موقع سړی نیولی دی، سړی راوستی دی. خو زه به خپل ججانو ته وایم چې اخر د کمې پورې به تاسو لکه د دې په حواله باندې ودی تاسو به چې کوم دی ولې دې خلکو ته فانسي سزاګانې نه ورکوي؟ ولې دا خلک چې کوم دی دومره د قانون د هغې پیچیدګۍ ته شکار کړي دي چې نن په جیلونو کې پراته دارونه خوري؟ انشاءالله موږ به د دې حواله باندې باقاعده اواز اوچتو، د دې ماشومان د حقوقو په حواله باندې، د ماشومانو تحفظ په حواله باندې، او د دې په حواله به موږ باقاعده یو احتجاج کوو چې دا د مزید دا د بند شي، دا د بند شي. انتظامي دی فوري طور چې کوم دی په هغې داسې دهشتګردي، زه خو هم دې کې چې کوم دفات دوی شامل کړي دا ناکافي دي، دې کې دهشتګردۍ دفات واچي. دهشتګردي څه ته وایي؟ دهشتګرد دا کله دهشتګردي ده چې یو ماشوم د هغه عزت تباه کول، د هغه د خاندان عزت تباه کول، دا دهشتګردي نه ده. کور تباه کول دهشتګردي ده، عزت تباه کول دهشتګردي نه ده. موږ حکومت ته چې دې کې باقاعده د 788 دفعې د هم شامل شي، او دې سره چې کوم دی د هغه چې کومه سزا د سخته نه سزا د میلاو شي، د هغه د سخت ریمانډ واخیستلی شي، او دا سره دی چې کوم دی د پلار سره، د بوډا کاکا سره، او د ماشوم سره چې کوم دی د دې سره د انصاف وشي. که نه هم د دې عبدالصمد سره انصاف ونه شو، نو یقین وساتئ چې داسې یو بل عبدالصمد راشي چې هغه به هم داسې جاري لکه څنګه چې نن دا د مور پلار جاري. مفتی صاحب په خیر آباد کې د دې نه بل ورځ یو واقع شوی دی، وړوکی ماشوم و، هغه سره همدا کیسه شوې خراب کړی دی. په نوښار کې جینکۍ خرابې شوې، تر اوسه پورې ملزمانو ته سزا میلاو نه شوه، پانسي میلاو نه شوه. خیر حکومت دپاره څه پکار دی؟ تاسو څه وایي؟ حکومت دې کې اصل کې غیر سنجیده دی. حکومت په دې کې سنجیده دی نه، که حکومت سنجیده وی نن به دې دپاره چې کوم دی د خپل
د ځان دپاره حکومت هر قسمه قانون جوړوي د هغه د قانون ځان دپاره خوا څه شته خو د غریب دپاره قانون نشته نن د مالدار سړي سره چې کوم دی واقع وشي د هغه ته خو سزا فوري میلاویږي نن که غریب ته څه کوم دی واقع وشي غریب ته سزا د هغه ته سزا نه میلاویږي د غریب چې کوم دی ته حق نه میلاویږي دلته به د عمران وي دوه پاکستان دي نن هم دوه پاکستان د غریب پاکستان دی او د امیر پاکستان دی که د امیر غریب سره چې کوم دی ظلم وشي هغه ته انصاف نه میلاویږي په دې وطن کې که د مالدار سره ظلم وشي هغه ته انصاف میلاویږي انشاءالله جمعیت علما اسلام ضلع نوخار ټول جماعت د دې مظلومانو سره دی د دې مظلومانو په شا باندې ولاړ دی او د دې د حقوقو د خصوصا د نوخار کې د چایلډ پروټیکشن چې کوم نوم باندې چې کوم دلته خلک دکانداری کوي زاغوی ته هم چې راپاسې آواز اوچت کوي راپاسې چې کوم د انجیوګانو ته هم چې آواز اوچت کوي چاهې دا ظلم به د کمې پورې زموږ په دې معاشره کې وي دا د دې خلاف موږ متحد کېدل پکار دي یووالی پکار دی او انشاءالله جماعت په حواله باندې به موږ یو برپور آواز اوچتو په دې حواله به موږ ډي پی او صاحب سره ډي سي صاحب سره ایس پي صاحب سره ټولو سره ملاقاتونه کوو او زه به وکیلانو سره هم په دې حواله باندې ملاقاتونه کوم د بار ته هم دا گزارش کوم چې چا هم داسې واقع وشي چې د هغه د ملزم طرف نه د کیس نالي برای کرم د ملزم کیس نالي چې د هغه ته سزا پوره سزا میلاو شي ډېره مننه